अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو تاسو ګورئ ام اس آفیشل چینل زم تاسو ورو مختار ساګر ګرانو کتونکو دا وخت را سره یو بل ماشوم په خوا کې موجود دی کم چې د خپل شعر او شاعرۍ په انداز کې د خپل مرګري خندۍ خوشحالۍ نو داغه سره به خبرې اترې کو داغه نه به مذاقي شعرونه مو نو د ټول ناول خو ظفر علي خان د ګرانو کتونکو سره خپل تعارف وکړي زما نوم ظفر علي خان دی د مرخیل کوټ کې اوسېدونکی یم ظفر علي خان دا راته وویل چې د ملګري ستا د شعر او شاعرۍ ډېر فرمایش کوي نو څه دې ملګرو ته به ته څه ډالۍ کوې زه به ته یو شعر ډالۍ کړم ارشاد جي زه به ته یو شعر ډالۍ کړم چې وایي پتا مین یم ځکه تاله راځم پتا مین یم ځکه تاله راځم کني د ښکلو خو دنیا ډکه ده واه جي واه ډېر ښه ډېر ښه او نور د دې نه علاوه وایي زړه مې له تانه نه صبرېږي زړه مې له تانه نه صبرېږي د تعویذونو غاړې ډکې ګرځومه یا سوال د وړې جینۍ قبلېږي تور سټکې په بابا کې دې وجاړینه یا د یارانې مې ورته ووې جینۍ د کوره پورې ځي کنځل کوینه یا د یارانې مې ورته ووې جینۍ کږه شوه په سینډلې وویشتمه لی سوړی سوړی کېږي رب دې راړتاو که چې کلمې دې وشمارمه یا باران ورېږي کوټه څاڅې کټ په ګوټونو ګرځوم تا یادومه یا مورې لنډې لنډې ټوپک مې راکنو په کابل جنګ دی او شنو گئی تیراولما یا مورې لنډې لنډې ټوپک مې راکنو زما خورونو او ورونو تماچې راغستې دینه یا مورې لنډې لنډې ټوپک مې راکنو زما پټیټا ښارونه یې راغلي دینه هی یا ستا یارانه که یارانه په غره ختلي نو په غره ختل راته ډاکټر بند کړي دینه یا ستا یارانه او مې کړی نه وی نو زړګی مې وسه پورې چوي زیله راځي نه هی یا ستا یارانه او که یارانه د چتو ښکار دی نو څوک چې د چتو ښکار کوي تش په راځي نه او ګرانه او په بسم الله ورته ورخیجه که نه د جینۍ کټه چنغوزو دی مات پشینه که نه یا ارمان ارمان د دادا کورنو د ډکش کوره بچا پیر تاویدما اوه خدای دې پتنګ لار کې راکنو کماتی نوي 50 بدر کوما اوه خدای دې تنګ لار کې راکنو د النګو سره دې برېت و جنګوما اوه زمکې ته ټیټ شه خاورې ښکل کا لایق مې نه وي پاک الله درکړې یمه ظفر علي خان په دې تلو کې مینوالو ته یو دوه شعرونه نور ډالۍ که نه ټپو خو ډېر خوند وکړو یار وایي داسې به څوک وي چې زه یم تا ډولۍ ته خېجئ داسې به څوک وي چې زه یم تا ډولۍ ته خېجئ راغلی نه وي چې د تلو خبره وکړي راته دغه خبره مې دا زړه سمدې مرۍ ته خېجئ هی زمونږ دومره غریبۍ پورې خندا مه کوه هی زمونږ دومره غریبۍ پورې خندا مه کوه که د واده کړو نو د ښکمې د سپوږمۍ ته خېجئ نو ملګرو یقینا ډېر ښکلې شعر او شاعري وکړه د مذاقي ټپې پکې هم وکړې شعرونه یې پکې هم وي نو دا زموږ نننی پروګرام د بل پروګرام پورې خپل کوربه مختار ساګر له ورکړه اجازت د لوی الله په امان